السلام علیکم ملګرو دا دریم څلورمه واقعه دی په نسګر وخت کې چې د کویلې کوم کان دی هغه په مزدورانو غریبانو باندې رچورېږي هغه کې کله څلور کله دوه کله شپږ دا مړي کېږي او دا ټول هغه خلک دي چې هغه غریب خلک دي چې مزدوري دپاره راځي مونږ ډي سي کوروم نه دا درخواست هم کوو دا اپیل هم کوو انشاءالله ورته معاینه به هم کوو چې داسې څه مجبوري کېدلی شي چې هر پرې دا رقم واقع کېږي او دې کې بېګناه غریب خلکو کې مري ټیکادار خو پیسې سره کوري ټیکادار خو کویلې سره کوري خو دې کویلې دپاره کوم قانونه جوړیږي آیا هغه د معیار مطابق دي که نه دي آیا داسې ټیمو په کورمې کې لرو چې هغو دا د کویلې قانون وزټ کړی وي سره تاسو چې د کوم ځای نه کویله وباسو تاسو آیا کوم کوډ اف کنډکټ دی هغه تاسو فالو کړی دي که نه دلته چې کوم لیبر کار کوي آیا هغه لیبر دپاره سیفټي پاس څه بندوبست شته که نشته یا دلته د سیفټي څه نامه شته که نشته یا دلته د سیفټي والا کوم ټول دي دو سره شته که نشته دی دا څومره د افسوس خبرې به وي چې یو غریب سړی د 200 دپاره د غره ویښته کوزیږي او د هغه د ژوند د بچکونې او د دې ټیکادار سره دومره احساس هم دی د حکومت سره دومره احساس هم دی دا به څومره مشکل وي چې یو سړی د غره په ویښ کې باندې هغه باندې کوم کان دی هغه را باندې شوی او هغه بل ته چیغې وایي مونږ ډي سي کوروم ته ذمهور خلکو ته هم چې په کورمې کې چېرته هم څومره هم د کویلې قانونه دي هغه ټول ټیکداران د راوغوښتلی شي په کار دی چې ډي سي کوروم سره د ایکسپرټ ټیم سره د ماهرې ټیم همراه د دغو ټولو قانونو وزټ وکړي چې کوم هم کویلې کان رول ریګولیشن ته او نه برابر یا هغو سره د سیفټي والا څه پروګرام نه وي په کور هغه د ټول بند کړلی شي کم از کم دا رقم بېګناه خلک دا رقم مزدورکار خلک دا رقم غریب خلکو ژوند ته خو به خطره نه وي ژوند خو به نه ضایع کېږي